سلامونه دوه درې ورځې وشو په ټیک ټاک باندې غوبل شروع ده چې پښتون خلک خپل دشمنان یې ماف کړو. د نادر عرب زبانه چې کم دی نو دنه قتل شو د ترز یو یا رشته دار و یا قتل کو هغه ته معافي میلاو نه شو. حالان کې ما په لومړي ځل ولیده چې په دې طریقه باندې معافي وغوښتی شوه چې دی وروره د خپل د سر پټکي او د هغه چپوټکي چې ورته وایو یا ورله د هغه مونږ خو ورته ټیر وایو یا په سر یې چې ایښی هغه غوزار کي ادی چې کوم خنجر تړلی بډې ته یې چولی هغه په ځمکه خښ کي د خپلې غاړې نه دا چې پرې تاو کړی ویډیو کې تاسو ته ښکاري او هغه خنجر پوه چې لکه موږ ستا ځناور یو څوک دی کوپي ته هغه دغه خپل چې پرې تاو کي او ای ته لکه واښه په خولې چې موږ څنګه وایو پښتانه واښه په خولې دله رالو نو ځکه خو زموږ پاکستان غر که تبار چې د دې کومې پیسې دته پیش کړي که دا چې پاکستان کې د سره وې د ده نه روغې ته ضرورت و نه دی جیل ته تو بس دی به سپین باز ګرځېدو. خو سعودي او دوبۍ کې په دې ملکونو کې امن ځکه دی چې دلته تا چانه قتل وکړو چا سره داسې ظلم وکړو چې تر څو پورې تا هغه نه ماف کړی نو نه تا پولیس پرېږدي او نه تا جج پرېږدي. نادر هلک چې کوم دی هغه سزای موت شو قصاص چې ورته وایي سر یې قلم کو او زمونږ پښتانه وایي پښتانه ښه دي پښتانه ماپ کړي پښتانه ماپ کړي ټوله پښتونخوا پرېږده زه به درته صوابی ووایم چې صوابی کې په هره دویمه درېیمه ورځ باندې مړې کېږي او صوابی کې خو دا ټرینډ چالو دی چې اوس خلک یو دوه نه وژني څلور او درې په جمع باندې وژني. نو پښتون کې څه ښه شو ځکه خو دې ملکونو کې خلک خوشحاله دي امن دي کاروبارونه دي پکې د هر ملک نه خلک راځي دوبۍ ته او کاروبار پکې کوي سعودي ته ولي چې دې کې امن دی. دلته تاله څوک څه ضرر نشي درکولی دلته که ته د شپې نیمه شپه ګرځئ که د ورځې ګرځې که ته خپل کاروبار کوې چې ستا هر قسمه کاروبار وي هغه به ته په امن کې کوې تا ته به سهولت وي. او زمونږ پاکستان وروره د ماښام نه بار د کوره بار نشي راوتی که راوځې وروره غم به در سره د شپې نشي تللی په جیب کې د 2-3 روپو نه سیوا نشي ګرځولی که ګرځې نو وروره یو ځای بل ځای به ته خلک ناستې شوکۍ یې درنه پیسې درنه هم وویل مړ دې هم کړي. زمونږ په پاکستان کې خو ماشومان هم بچنې د 3-4 کالو ماشومانو سره زناګانې کېږي خرابېږي الټی بیا ورپسې حلاله کړي ورپسې پانسي کړي دا ولې هلته قانون نشته هلته بس هر څه په پیسه باندې کېږي.